یو انسان په خپله باندې د ګناه نه نشي بچ کېدی او نه دی په خپله باندې یو نیک کار کوي شي بلکې دا خالصتا د الله د طرف نه دي که الله تبارک وتعالی انسان یو نیک کار کوي نو الله ول توفیق ورکوي او که یې دې د ګناه نه ځان بچ کوي نو که د الله مرسته ورسره نه دی نشي بچ کولی ځان مونږ چې کوم مثال په طور د قرآن تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د الله نه پناه غواړو چې د شیطان نه الله مونږ ته پناه را نصیب کړي شیطان خو زمونږ ازلي دشمن دی خو زمونږ په هر ځای کې کوشش کوي چې دا مونږ خطا کړو که امام دی نو کوشش کوي چې په مصلی باندې خطا کړم که مقتدي دی نو کوشش کوي چې یاره دغه ځای کې زه خطا کړم که یو کس اودس کوي نو کوشش کوي چې د اودس کې انسان څه خطا کړم او شکوک او شبهات ورته ورواچوم چې د ده نه جمع پاتې شي یو طرف ته د جمع اویش ثوابونه درجات او بل طرف ته چې کوم دی ځان له لمونځ کې نه یو ثواب نو په تا باندې جمع لیټ کي د اودس د وجې نه چې دغه ځای مې ونې وینځلو دا ځای مې ونې وینځلو دا ځای وچ پاتې شو وسوسې او شکوک او شبهات درنه په زړه کې واچوي دغه شیطان نو یو غټ عمل نه دی پاتې کي په وړوکي عمل باندې دی بیا را اماده کي نو اوس دا بچ کېدل د شیطان نه یا د ګناه نه بچ کېدل دا خالصتا د الله په توفیق سره کېږي نو نکاح چې کوو نو په دې نیت به کوو چې یا الله دا نکاح کوم دې سره زما حفاظت ته نصیب کړي د ګناهونو ځکه چې ګناه دا خو د جهنم سوی دی اور دی یو ګناه یو کس وکړي دې نتیجه بیا څه ده په قیامت کې که د توبه ونه ویسته الله دې موږ ټولو ته حفاظت نصیب کړي د دې په بدله کې بیا سزاګانې یو حدیث شریف کې راځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله اوه بس دې به جنت ته داخليږي هر مسلمان به ان شاء الله العزیز یو نه یو ورځ خامخا جنت ته ځي ځکه چې دی لا اله الا الله ویلی ده خو چې په منځ کې کم کارونه داسې کارونه چې هغه باعث د سزا دي او هغې نه الله او د الله رسول منع فرمایلی ده نو د هغې نه به مونږ ځان ساتو که چېرې ونه شوه نو بیا معامله خطرناکه ده بیا به د هغه خپلې بدلې سزا خوري بیا به چې کم دی هغه هغې نه بس هغه جنت ته داخلي